اوله مسله دا ده چې په کومو څاروو باندې قرباني کیږي. دویم دا دی چې د قربانۍ د څاروي عمر څومره پکار دی. دریم دا دی چې په څاروي کې کم کم غیبونه وي نو په هغې باندې قرباني نه کیږي. اوله مسله چې په کومو څاروو باندې قرباني کیږي نو دا 4 قسمه څاروي دي چې په دوی باندې قرباني کیږي. 4 قسمه څاروي داسې دي په هغې باندې قرباني کیږي. یو بیزا او پیسو مذکر او مؤنث. دویم ګډه او ګډ مذکر او مؤنث. دریم غوا او میخه په دې کې مذکر او مؤنث. او څلورم اوښ. دا 4 قسمه څاروي داسې په دې باندې قرباني کیږي. بیا یو بیزا او پیسو کوم مذکر او مؤنث دي. دویم ګډه ګډ. دریم غوا او میخه مذکر او مؤنث. څلورم اوښ. په دې 4 قسمه څاروو باندې قرباني کیږي. د دې نه علاوه په بل څیز باندې قرباني نه کیږي. اوس یو سړی دی او په کور کې ځان له غټ بانګي ساتلی د کال بانګي دی او چې کله د لوی اختر راشي نو دی راونیسي او وایي زه د قربانۍ په نیت باندې الالم. آیا د قرباني وشوه؟ نه د قرباني ونه شوله ځکه په بانګي باندې قرباني نه کیږي. دارنګې یو سړی دی چېرته اوسۍ ښکار کړې وه او یې راشه د اختر په ورځ باندې به الاله کم د قربانۍ په نیت باندې نو قرباني کیږي؟ نه قرباني نه کیږي ځکه دا د دغې 4 قسمه څاروو کې نه دي داخل. قرباني صرف په دغې 4 قسمه څاروو باندې کیږي. دا یو مسله شوه. دویمه مسله دا ده چې د قربانۍ د څاروي عمر څومره پکار دی. دا ډېره اهمه مسله ده او دې کې ډېر خلک نن سبا په تشویش کې چې څه وکړو نو د قربانۍ د څاروو عمرونه یو خو دا واړه څاروي دي لکه بیزا او پیسو ګډه او ګډ. د دې عمر چې وي د 1 کال نه کم نه وي. دویم غواګانې او میخې د دې عمر چې د 2 کالو نه کم نه وي. دریم اوښ چې د دې عمر د 15 کالو نه کم نه وي. کو چېرته د اوښ عمر د 15 کالو نه یو ورځ هم کم په دغې اوښ باندې قرباني نه کیږي. غوا او میخه دا کو چېرته د دې عمر د 2 کالو نه یو ورځ هم کم په دغې باندې قرباني نه کیږي. دریم بیزه ده پیسه ده د دې عمر د 1 کال نه یو ورځ کم په دې قرباني نه کیږي. دا ګډ او ګډ چې دی د دپاره 1 کال عمر دی. خو دې کې یوه خبره ده. دا خبره صرف د ګډ او د ګډ متعلق ته چې کو داسې یوه ګډه ده یا داسې یو ګډ دی چې د کال نه عمر کم دی عمر 6 میاشتې دی خو چې د کال په ګډو کې ورپېږدي نو فتح نه لګي ځکه ساتنه او خصمانۍ ښه شوې خوراک ښه ورکړی شوی دی. داسې د صحت نه برابر ګډ دی چې د کال د ګډو سره ورپرېږدي فتح نه لګي چې د 6 میاشتو کم یو دی د کال کم یو دی. کو چېرته داسې یو ګډ یو د کال نه عمر کم وي بیا په دغې ګډ باندې قرباني کیږي. خو دا خبره صرف د ګډ او د ګډې متعلق ده. د بیزې متعلق ګورې نه ده. بیزه کې کال شرط دی او دا حدیث مبارک کې د دې استثناء راغلی ده ځکه چې په حدیث مبارک کې راغلی دي چې داسې ګډ او ګډه چې عمر یې کم وي د کال نه 6 میاشتې خو چې د بدن نه برابري په دې قرباني کیږي. دا صرف د ګډ او د ګډې خصوصیت دی د نورو څاروو متعلق نه. نو دا خو عمرونه دي. ها دې کې یو خبره ده بیا آیا د عمر شرط دی او که غاښونه شرط دی؟ ځکه زمیندار خو د څاروي غاښ ګوري که نه نو چې غاښ یې کړي وي او که عمر یې پوره وي. دا یاد وساتئ دا غاښ ضروري نه دي. غاښ علامت دی. یو څاروی داسې دی یعنی غوا او میخه داسې دي چې 2 کاله برابر شوي دي خو غاښ یې نه دي کړي قرباني پې کېږي. قرباني پې کېږي. داسې یو اوښ دی چې 15 کاله عمر یې برابر شوی دی خو غاښ یې نه دي کړي بیا پې هم قرباني کېږي. قرباني پې کېږي. دا غاښ علامت دی. علامت شرط عمر دی. ٹھیک شو غاښ څه شرط نه دی. ها یو خبر یاد وساتئ یو خو د سوداګرو نه چې څاروی اخلي او سوداګر درته وایي چې د دې عمر پوره دی غاښ یې نه دي کړي خو عمر یې پوره دی د هغه په خولې به اعتبار نه کوي چې داسې بې اعتباره غونده سوداګري چې د کور څاروی دی او عمر یې 2 کاله دی او غاښ یې نه دي کړي. ټیک شو
نه دی کړي قرباني په وکا یا داس یو معتمد سړی دی نیکمل سړی دی هغه درته وایي چې د دې څاروي 2 کاله پورې یا داس یو معتمد سړی دی نیکمل سړی دی هغه درته وایي چې د دې څاروي 2 کاله پوره شوي دی غاښ نه دی کړي بیا اغستې شي خو که چېرته سوداګر دی او داسې اعتمادي سړی نه دی او د هغه په خوله به یقین نه کوي چې هغه درته وایي عمر یې پوره دی مړه غاښ یې نه دی کړی عمر یې پوره دی نو د هغه په خوله به داسې اعتماد نه کوي نیکمل سړی دی نو بیا پې اعتبار کولی شي نو ما درته وویل د اوښ دپاره 15 کاله عمر د غوا او میخې دپاره 2 کاله او د بیزې دپاره 1 کال د ګډ دپاره هم 1 کال خو 6 میاشتې هم 6 میاشتو به ګډ او به ګډ هم کېږي چې کله د صحت نه برابر وي دا عمرونه شو د څارو دغه عمرونه د څاروي دپاره لازمي دي په قربانۍ کې